बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ज़ रज़िया मैसूद यूरे बिया दे तुसे په خدمت شي حاضر یم. امید دی چې تاسو ټولو روغ جوړ او خوشحال وئ. نن د میژه په پودکاسټ چې د جنوبي وزیرستان اپر یو معروف شاعر یو داسې نوم چې د نوې پیژانی او د خدمات د چانه پټ نه دي، یو داسې شاعر چې د علاقې د پورا ډیر لوی خدمات دي. نن یو داسې نوماوړی نوم د وزیرستان د میش سره نوستی د میژه دغه پودکاسټ چې ولما دی نورعالم مسید، یو داسې شاعر چې دغه شاعري علاقې د پورا ډیر د خدمات سره انجام کړي دي، د ډېرې خلک اوز جوړ شوی دی. نن نو میژه په دغه پودکاسټ چې د ژوند د سفر د هلې ځلې نن میژه دغه پودکاسټ چې دنه پښتنه کو. السلام علیکم. په ټوله شنا اول خو زه تو په خپل پروګرام شي هر کلای ویا ستړي ماشي درته کو چې ته روغلې خپل قیمتي ټایم دی واسطه میژه د دغه پروګرام حصہ جوړ شوی. وعلیکم السلام. الله دې قادر وکا، الله تم په خیر شلري. شاته اول خو میشته دارو وشیا چې د تو تعلیم چورا کړای دی او بیا ته د شاعري طرف ته چرنګ روغللې. زه د لادې د لادینا پورا مخمه غړوای کله ورته ورکن کاونه کله دی دښه وسه تعلیم سرلاسام دی. اوس خو ریټایر شوی دی د پی ایچ ډي پوسټ بندو. دویمه دا چې تو پښتنه وکړه چې شاعري ته څرنګه راغلی. اصل شی شعر و شاعري دا یو د قدرت طرفه تفاعل وکنه که چیرې په زور کدلای یا د دغه پورا مطلب چې ادارې جوړې شوې وي، مدرسې جوړې دي، خلکو زده کړه کوله، دا شو بیا هغه خلکو شاعرون جوړېدل، خو دا شی د دغه سره تعلق نه لري، دا د قدرت طرفه وي چې چا ته ورکو. خپل ځون ته پښتنه کوې چې ته څرنګه شاعري ته راغللی. دا مو تقریبا دغه 1978 خبره وي په لادا سکول شه په وطن شه مسابقه کوي. په دغه وخت شه د میژ استوز محمود استوز ډېر قابل و، به انتها په اردو شه هم ډېر قابل و او پیره ډېر د سره د اردو. نو هغه وخت خو خلک کوکینه وي، چا ډوډۍ راوړله، چا کوک راوړ، چا ګاډلی واخیسته چې پرې مالي نشوي تړل ورسره وړل وي. نو بیا په دغه ځای شه یو دولې دا د دوله طرف باندې یو ژڼکی ورتللی، هغه هم خپل غریب سړی و که نه، هغه چېرې ډوډۍ راوړي او غونډه پسته هم وبېښه چې په ډوډۍ خو سره به ګډېږي. نو دغه نه چا کوک پټ کړم، هغه ډوډۍ پټه کړه. هغه خفه و، میش ته وویل کلاس ته وویل چې هغه مونږ خو کوک پټ کړی دی، خو چا ور ونه شولي که نه راغلی شول غونډه نه چا وشول سره چې دا پلونکی ځکه چې خو نه یې پته لګی څه کوي. دا استوس ته لاړ شه، دغه استوس د میز سره پیرډ و، دا ته چې څرنګه دی روغه ده نه، خو غونډ سکول لاره ده، ډېر سخت سړی و که نه. نو چې څرنګه روغه ورته وایي چې کوم یې دا یې هغه ژڼکی هغه خو وتره ده دغسې دا خپل ها ده د استوز نه ډاره ده چې داسې نه وي چې الټا په مور وشي. لویس یې وغځوه، هغه د یو ژڼکي نوم یې وخواستی و، دا د استوز سیخ راغی، هلته خو څو لاشتې وکړې خو ښه پخې لاشتې وې. ما نه به ورته چې وشه بل څوک و در سره. هغه د ځون د خلاصول یې د ډوره د ورسته نوستو ورسته یې لوس وغځوي چې دا یې سیخ په موږ سر وایي. 3 لاشتې خو ښه خوږې لاشتې. ما وویل چې دا نه نه ګناه شته نه څه شته، خامخا مطلب چې د خوږې لاشتې دی چې ورته وویل دا بیا وي سختې کلک ګناه ښه راغلله. بهرحال چوټي شوله، چوټي نه بعد کور راته ولاړله. کور شه مې بیا کور شه دا کیسه ونه کړه، خو درد ډېر ورته ځکه چې شغل کومې دغمېرې باندې یې شوې ټوله شپه. ګایز ښه به بیا سکول ته چې راغلله د هغه باندې ورګډېدله، مخامخ مې بیا د ولیدل محمود استوز ورسره دا ژڼکی هم یې جوړ کړ چې دا چا ور شوی و پرې ولی و. نو خو یو درد ورته هغه محسوسوه هم یې که نه، بیا مې یو بیا ټاپه د خوله نه ووته.
کورګاز دړنګ شه لونکان مې نه وخلم ګنانګور ته سازو موتارو کوي زبردست نو دا د ژوند د مو اول ټاپاوه چې د مو د خولې نه د ځا ووتله داسې نه چې مو خپله زده والې مو کولی شوه خو ووته په دغه قسم هغه سختي دی تو نه ټاپا واسطه شه نو هغه شی چې کله ووتې نه پې پوهېده چې شاعري څه شی دی هغه دا خو بهرحال هغه وم وروسته دا وخت تېرېده بیا مې سوچ کوه چې کله د هغه ته راورسېدلم هغه جواد شه ځکه چې سړي چې هغه شی موجود وي که نه خو صرف یوه بنا ورته جوړېږي چې راوځي شی بیا ویس یم چې دا سړی که ژوندی وي چې منده کوم صرف دا ورته یم چې تو نه مې هېڅ ګیله نشته د تو په وجه شاعر شو چې شعر و شاعري کېږي ولې چې ته یو شی احساس کوې تو ته پته ولګي تو ته محسوس شي که نه نو بیا ته کولی شي لکه هغه سازو چې کومه وه هغې تو دننه چې کومه خوبي وه کوم داسې صلاحیت وه د شاعري ولایت تو یې ننه یو شاعر پټ وه ارو جواد ښه جواد شه ارو جواد شه هغې نه بعد دغه خو تو اول لکه خبره وکړه چې مو شاعري داسې سختي نه به ټکي ایرونه ووتي هغه نه بعد تو ته څرنګه دا پته ولګېده چې زه کړلی شم شاعري څه شی څه څوک یې که نه څرنګه هغه نه بعد تو څرنګه چار شعري کړه په یوه شاعر په حیثیت سره دا لږ کې وشاعر هغه نه بعد بیا خو دولته شاخه مې کړې وه به د هغې سکول شي قدرت چې یو شاعر او نویس ته بیا یو ځای ته د رسوي خپل ټارګېټ وي یک ځای ته رسول وي او شاخه په وجه باندې موږ ته سرټیفیکټ راکړو وایاست د سکول نه او په دغه وخت کې بیا زموږ نیایه وم ماما دغه په تیارده باندې هډماسټر ولاګېده هغې هغه وکړل چې مور ته چې زه خو داسې شاخه هغه ښه ګناه مې نه وم بېګناه او قسم دې په دغه رنګ به داسې ویلی داسې به درته ایسو خو چې کله ماما مې وویل چې هغه د سرټیفیکټ راوکړه دلرو شاه زه بیا تیارده ته لوړل وره د سره هغه زه شی اسماعیل قریشي د بانې و که نه دا شاعر و دا شاعر و خو هغه سره څیښ شي که نه نو هغه سره هغه کړه وړه چې سره کتل مې بیا ویل چې خوند یې ډېر وکوم شیونه مې دا سره لیکلي راسم یې کړه چې دا خو ډېر ښه شیونه دي دا دي بهرحال هغه نه هغه شی روان شو نو بیا خو شعري چې دا اچھا په شاعري شی د تو څوک داسې تېر شوی دی د چا نه داسې متاثر شوی وې چا شاعري تو ته خوند درکولی تو وایې چې زه دا شاعري چې داسې مخ ته روواله یا علاقایي سطح باندې علاقې اوس جوړ شه دغه وخت چې کوم دا شعر و شاعري متاثر کول دي زه خو چې دغه تیارده شی زه پورته کېدله د وطن شه دغه ځکه چې دغې غږ شي چې واستله وطن شه بیا زه سرټیفیکټ مې ورې واړم نو دا مې د شپې د کوټې نه غار سندرې بیا د دغه نه ښاغېدلی بیا مې دا ته دا ارمون کو چې ارمون چې داسې وخت وای حالانکې ولې مې هغه شاعري شعري کړې وای زموږ په خپله لهجه شه زموږ خپله لهجه د رډیو نه غږېدی زموږ شاعري لهجه نشته چې څه شی وای هم چې په خپله لهجه شه مې وای او دا په قسم سره په دغه رنګ خبره وه چې دا کوټې نه مې دغه اورېدل هغه زه شاید یو سوچ ورسره جوړېدم مطلب تو ته کامي محسوس کېده چې موږ خپله ژبه خپله لهجه بیا مطلب چې یو د دا د بولیدله ته نږدې شمس عثمان شمس دا د ټولې علاقې ورکړې کې نوم ورخبر شم دغه غزل وي د هغې په رډیو وي د پېښور نه یې ویل ډېر خوږه غزل یې ویل یقینا د دغه شاعر نه ډېر متاثر و خو په هغه وخت ښه ښکلې شاعري دی هېڅ یې منم چې کاډې په سپین کې راغځې رو تېرې شوې خپل وطن ته چلیارې مې ویرې شوې دا څرنګه تو ویل یې وه اصل شی د دغه ډېر خلک پوښتنې هم کوي د به تورو شي چې دا څرنګه لیکل څه ده پرې کړي څه وي څه وي او دا تو کله کړې دا خبره دې کله ویلې وه دا مصره ده شاعري دغه شی دا د هغه وخت د میش خلکو په ژمي کور ته راتلل په ګرمۍ شو پورته تلل دا یوه سلسله روانه وه بلکې یو سفره هم دغسې ده که نه نو دا د هغه وخت هغه خلک چې ډېر یې سور شول دلی تللو نه که نه خو لوړل هم بیا زیاتي ته پته نه لګېده چې مو زیار چېر شوی دی چېر روان کور مې چېر شوی دی نو
دا پته نه لګېده. نو دا هغه د هغې په غم یې لیکلي وه، خو هغه شی نن د نن سبو حالت سره سمون خوري، ځکه چې هغه کاډې هم روغللې، هغه لارې هم ورکې شولې، بالکل هر شی سره بربود شول. د شاعر شعر دی چې ننګ و غیرت و پښتوي و، اوس هغه درانه پښتانه څیرې دي. کمال مسعود چې میش وکسی د وزیرستان یو داسې سینګر چې ویسا پر هغه خلک د سندرې ډېر په شوق سره وروي. بېشکه ډېر هغې شاعري زیاتای تو هغې ته سندرې یا شاعري تو کړې دو هغې شي کومه داسې شاعري چې تو ته دا سندرې په خپل آواز شې ویلې دو تو ته ډېر خوند در کړی دی حتی لږ ته مطلب چې مو ته خوند راکړی مو ته خو خیر خپله شاعري وي اول خو سړي ته خوند خپل شی خو نه ورکوي که نه خو چې کوم شیونه ویلي دي لکه سکاډه په سپین کیږه زره تېره شوې دا بله طلای په سر یا د انځول سره غره ته لوړه دا ډېره مشاعره ده بالکل داسې نورې ډېرې سندرې دي چې هغه مشهوره هم شوې بله دا هغه چې هغه په زیر مغزي پرې په هر چا ښه لګېږي ځل کې نن سبا یې ډېر خلک خوښوي ډبل ګانا کندې کوچې ورسره ویلې که نه دا بوډاګونه ډېره خوښوله نو کوشش مې دا کړی د خپل ذاتي چې دا د موږ وطن دی د موږ علاقه د خپله لهجه دو داسې الفاظ مې نه دي ښه استعمال کړي چې څوک به تر وغځوي انشاءالله تر نن تاریخ پورې دا کوشش مې کړی دی نو خو دا د کمال سندرې افسوس دا کړه چې زده یې نشته که نه د مو شاعري سوا د بل غا سره نه فټ کېږي که نه که څوک یې ووایي قدرتي خبره ده چې ورسره سټ کېدای نه شي هغې نه بعد بیا خدای زه خو مطلب چې دی چې وفات شوستي مې هغه بند کړم چپټر چې کوم د شعر و شاعري و د اخري 6 شپې مخکې دلې مړ نه و بیا د هغه ته ویلي د ګلزمان ملنواز ته چې ده ته ووایه چې موږ ته د 2 کیسټې هغه وکړو کلام ولیکي مو ورته چې ښه ده ده چې دی درته ورغله دی ده ویل چې نه دا یو د ګلزار عالم کیسټ په د دغې چې کوم هغه د ترجمه دي په دا جوړه کړه نور خپل دي بیا خو وخت ته ونه رسېده دی وفات شم هغه شاید تر نن تاریخ پورې چې د ده په نوم یې شوي تر نن تاریخ پورې مې په غاښه بند کړي دي او چا سینګر ته مې ور نه کړي ته دا د امانت وي دا را تو سره د هغې عزت قدر دومره زیات دی در سره چې وسه پره د شاعري غږ بیا هغه نه بعد خو بیا چې دی وفات شو زه خو بیا خاموش شو ځکه چې بل څوک خو داسې زموږ کلام میلی نشه کولی خوند ونه وبخښي بیا خدای پاک صدالم را پیدا کوم د کراچۍ نه روغی اول مطلب چې کله دا هغه ته روغی ویلې چې موږ خو څوک مدد نه کوو ډېره خلک ته چې کومه چې یو البم مې وکړله چې چېرې مې یو غا وشولی چې هغه صاحبه خو موږ مدد وکړي در سره څه خبره نه دی چې د یوه سندره ده شوتاله ګله چې دا مو ته چینج کړي نو دا اوریجنل شی دی دا چینج کېږي نه البته ټاپې یې در کړم هغه ټاپې مې ورکړه ده ویله شوتاله ګله تو آیا تو شاعري دو نه مو نه دو اچھا دغه چې کوم دا نور ټاپې دغه شی نه کمال ته هم لیکلي هغه ټاپې هغه څه پښ دی که نه چې ته دا شی وکړه او صدالم ته هم دا دویم ورې به بیا ویلي خو هغه قافیه په عکس مې بیا نوم یې راچولی و نو هغه نه بعد بیا د تي صدالم چې څومره ها د مګانې ویلي دي څومره سندرې ویلي صدالم لا کیمې سندرې شې تو شاعري دو کالش کې مشته و شاعر ډېرې جتې لکه دا یوه خپل نصیب مې خور دی چې خو ژور مې په بهار لور شو ورکه یې د دې کې په زونه شي دغه شو دا زیړ مغزي وله شوله زه چې ځانګړی د توره څڼ یې جوړونه ډېره مشهورې دي که نه او داسې د ملا پیونده یو نظم یې ویلی و ډېر ښکلی نظم دی او دا ته ډېره سندرې دی ویلي دي سوا د دغې دوې نه د مو کلام د چا سره نه فټ کېده شوکت هم ویلي دي شوکت عزیز تقریبا د مو کلام سره د نعتخوانونه 32 کسونه ویلي دي 32 کسونه هسې و چې 2 درجنه شي که 3 درجنه دا د مو کلام خلک ویلی لکه ته دا وایې چې د تو کوم جذبات دي کوم احساسات دي تو کوم شاعري دو هغه د کمال مسعود د صدالم دغه نه علاوه پاکې سمته یې چې چا نه دی ویلي لکه څرنګه مو جذبات دي نه شي کولی سره دا نشي غلی واقعي اچھا ته لږ کې مشته دا هم وښایه چې دا شاعر چې وي اکثر خلک یې چې دا د حالات نه متاثر شي یا د سره نورې داسې واقعه شي تو سره داسې څه واقعه شوي دي ځکه که میش لږ کې تو پرسنل یا تو ذاتي ژوند ته روشي یو خو تو هغه وکړل چې تو ستا سازو میلاو شوي وې یا داسې نور حالات در باندې روغلل
چې تو شاعري بهار ووتله دغه نه علاوه د تو خپل ژوند چې کوم دی تو لکه وده خبره کمیږ وکړو داسې چا واقعیات چې غارو شکلی دي چې هغه تو په شاعري باندې اثر اچولی داستو چې شعر و شاعري تاسو ته خبره وکړه چې دا شاعر وغواړي په دغه ځینو ارواحونو بیا د تیمور خو یو شاید بهار څه شي یو خو چې ګرځه هم ماحول دی دا ماحول سره چلیږي هغه وخت چې د میش په غاښ امن وکړه پوسته دی خوند وکړو د شپو خال ګرځېده چې دا پاڅون شم کله کله غالیګونه په غاشم شپه ورته کولی پخولم یعنې مطلب چې ډول ډاب نه وم ګرځېدی ماشه بهار تللی شو نو هغه ماحول داسې و چې په هغه شی مو لیکو د هغې ماحول سره و بیا دا وخت داسې هر وغی چې لږکې خوړجان شو سره د خوانده شو حالات خراب شول نو د هغې متعلق بیا خدای شته روح مو هوشت حالات تو سے په شاعري باندې آثار وچولي شاعري مطلب چې د طرف ته ان شاء الله د راتلونکي وخت ننګ په وطن ټول د وزیرستان څه شوي دي ذکر شوي دي دغه رنګ افسانې مې لیکلي دي نیمګړی د نوم چې دا دا ټول چې څه کېږي د حالات خراب شوي دي یا تېر شه شوي دي یا واته شوي دي یا واته شوي دي یا کام ده یا ستر ده دغه ټولې افسانې په شکل شه دا حقیقت خو د افسانې په شکل شای مو لیکلی باندې کړي مې تو د وسه پر چوره کتابونه لیکلي دي د شاعرۍ ولا یا ټوټل چې چوره کتابونه وي چوره د لیکلي دي چوره د چاپ شوي دي مو کتابونه تقریبا اوته دي چې په دا کښې مې یو بېقدره اوښکې په 1983 چاپ کړی و بېقدره اوښکې د 1902 ګلامان زړه په 1987 او دا بل راونه کاډی په خپله لهجه شه د مخ شو پېښوري شي معیاري لهجه دا اوس په خپله لهجه شه هغه 2023 چاپ کړی دا تېر کل نو دا نور لهجې چاپ دي انشاءالله که ژوند وفا وکړه دا چاپ کېږي ته دا روښیه چې تو کیم داسې خوب دی چې ته یې چا پیرا شي کیم داسې خواهش دی یا ته یې چا پیرا شي یا هغه خواهش دی نیمګړی پوتې شوی وي خواهشونه خو د ژوند ډېر جوت وي خو چې کوم اهم خواهش دی زموږ زړه غواړي چې زه یم چې دا شی وشوله هغه دی زموږ د علاقې امن په ټول نه غوره شی دی که نه نو که موږ د امن راشي د موږ مینه سره راشي د موږ محبت په من خپل سره راشي تربرېګني نفرت دا شیونه موږ پرېږدي دا شی راشي د موږ ژوند وکښلی شي زموږ خواهش هم دا دی خپل وطن ته لوړی زموږ اتفاق شي نو وروسته زموږ ماحول داسې جوړ شوی چې غونډه سره خرته دا یو متل کوي چې غل دې وي د کوره ښه نه دې وي کوره خوره د کاڅه پوغه دی ښه نه دې وي خوره مقصد نه دا دا متل دی دغه پوره چې که چیرې موږ د خپل تربیې نه ځکه چې زه چې یوه چار کوو خپل تربیې رپسه چک شي اول که موږ دا شی د من نه وڅبوسي دا امن هرتلی شي محبت هرتلی شي وطن هبدی شي بل چاته هغه یو اتفاق وي چې څه مخ نشي درړولی غټه خبره په اتفاق شوې ده که نه په خپله شاعري شی تو ته کوم شعر چې دی هغه تو ته ډېر خوند درکړی دی او ته د خلکو ته اوس لکه زه تو سره ته دا درخواست نه کړه چې ته دا چې موږ کوم اورېدونکي دي کوم کتونکي دي چې وروي چې تو ته کوم داسې شعر دی چې خوند یې درکړی دی په زړه سره ته په هر شی چې موږ دا ویلی ځانډن او ډېرې لالټمینه ویوس نشته په مینه شی اخلاص و صفا زړه نه ویوس نشته نو دا شی اوس هغه خیر خدای خو بهرحال بلو درته وایم یو دا د مخ شوه خپلوي په کانسترک شي یو غزل دی تقریبا خو مخ شوه خپلوي په کانسترک شي پارک وي نه کوه په نږدې لرک شي مشر و چې وکړه بس هغه ووه مشر و چې وکړه بس هغه ووه دومره یې قوت و په خبره کښې مخ شوي کړه ګاډه وختېري سره مخ شوي کړه ګاډه وختېري سره لاکې یې پیزې په ډاګرې کښې ډمو چې و ډول ته سپېته ورکړله جوش شوې په ویدو که په لښکرې کښې دا شعرونه نور خو ورخه ګاډ وړ دي یو د وچاپېڼه یو د تبر و یو د وچاپېڼی یو د تبر و ګوښه ګرځېدی و په ژاوره کښې ګوښې ګرځېدی په ژاور کښې
دا ځای چې د شجونې طرف ته اشاره ده دا سامان وکنه چې دغه د پروي نو ستلا څه شته کنه شته دا کنه طبقه خشن نشته حالات داسې وي ذات قدر د شجینه او دومره قبایل چې کوم غاو سیستم وکنه هغه انسان طبقه غاړه ختم دي یو د وچا پیړای یو د تبر وا ګوشه ګرځیدو په ژاورې شي بشیو ګرځیدو په ژاورې شي دا واقعي تو دا پیراده داریو په غاښ رو باندې کړای دی ادوا ټکی شي لکه په تو په شاعري شي د میژه د شجینا اچ کیم عزت و کیم و قدر و کیم و خیال سوتلی شوی هغه ها تو په خپل شاعري شي تاسې رواستلې دو او تو د شاعري نه دغه خبره نه دا د میژ د علاقې چې کیم روایت دي کیم مقدار دي دغه لکه هغه شو کیږي چې ته دا شای چورا محسوس کوي چې خلک د یو بل احترام کو د مشر احترام کو د شجینا احترام امن وي مینا محبت وي خلک په منځ نفرت ختم شي لکه دا ډېر واقعي شاعر چې وي ها شاعر ډېر اهم کردار وي په سوسایټي شي په معاشره شي او دغه کردار نه کله ها څوک انکار نشي کولای اچھا ته مو ته دا وشایا چې تاسو د شاعرون چې دی په ټایم چې کمیجا وکسي چې تاسو د شاعري سٹارټ وخستای و شاعرونه ته خلک په کیم نظر سره کتلی آیا تاسو یې تسلیمولای کا تاسو باندې نور داسې چا خبره کولې تنزوی در باندې کوي تنقید در باندې کوي چرنګ حالش کی حالات هغه وشایا دا د زمرا خلک خبره وکړه هغه د مو په خبره ده ځکه چې دا وخت بیا مو لیدلی دی که نه د هغه وخت چې کله دا شی مو کوو په هغه وخت شاعرون د خپله لهجې خو څوک وینه ځکه څه اول خو د خپله لهجې نه غونډې نفرت کوو رغبت شاه خیال و جو نثار وزیر و جو محمد خلیل ماجور و هغه وخت خو دا ځون ته وي مطلب چې بهر غی نه وه هموله خو بیا شوشل کیسه شوه که نه نو دغه وخت چې کله د مو کیسه راونه شوه خلکو واورېده چې دا خو دا دی د دغې دره پرې کیسه راغلله چې د میش خپله ترنج دا کیسه وه ځکه وکړه چې مجبوري شي ویلي چې ګڼه دغه سړي دغه ژڼکي خو ډېر بد ولوخستی دی شی نه دي کړي که نه حتی چې هغه بداوي کولی چې پیدو نه وایي چې پیدو نه وایي زموږ هغه خاندان یې وشرموه هغه وشوه دا وشوه هغه غاوې که نه دا د خپلې فیملي نه دغه و چې تو شاعري کوله په وجه باندې او داسې مطلب چې نور ویار ټاک ته تللی و مو یو کتاب چاپ کړی و هغه د کاندور خو زه پېژندله چې دا دی دی که نه ځکه چې اکثره کتاب هم پروت و خو بل سړی وراته ویلو و اول یې زه چې څرنګه نن ته جوړ مزین سره وکړل دغه د کاندور دغه سړي ته وویل چې ته نورعالم پېژنې نو دا ورته کو چې کوم یې نورعالم هغه ډم چې هغه ډم هغه د کاندور هم خفه شه که نه وره اشاره ورته کړه چې ګڼه دی ته نه خیر دا هېڅ خبره نه ده زموږ سره جوړېږي دا شی مه خفه کړه په دا باندې نو مطلب چې د هغه وخت خدای شته تنګ کړي ډېر وي کومې خبرې مې ژارېدلې یا کوم میش ته رسېدلې یا مې پلور ته یې پوره دی په عراق وویله غاوه دا تره مې هغه ورته ویل چې یاره د تو هغه ځای د نشوي ها دی پودري ها شو سانیمې کسې سانیم سکوب ته که څه شی دي شایور ها شو خو دا ته ډېر اکجام یې ورته وویل خاتینه یې په خاتینه باندې چې کله دی واپس راغی پوښتنه یې راڅخه وکړه چې ته دا شی دې شریک کړی دی ورته نه دا نور خو غونډ در ویږدي نشه کوم شکل خدای دا سره کړی دی چې که نشایي ده چېرې بهرحال هغه سانیمه نه مې دو کتلې زه وره داسې ملګري سره مجبور شوی کتلې مې نه دي چې دا شاعري ورته مې شاعري کوم ویلې چې بیا ته داسې شی ورته ویلی شې چې زه یې ور وم تعلیم یافته سړی و که نه ده ته خو دا اندازه لګېدله دا د پلور درته ویل د پلور مې دا د هغه وخت خبرې دي ولې ورکن کول شو مو یو د قبرونو په لیدو یو نظم ورته پیش کړم قبلینه ته ډېر خوند ورکوم چې دا خو ښکلې شاعري ده نور هغه خو مې نه پټ وي که نه لیکل کوم بهرحال هغه شی بیا مې هغه محمددین ډیس وم هغې ولې هیډ ماسټر وم هغې ته ویل ورته چې زه ته دا کتاب چاپ کړه بې قدره وخت کې مې هغه نه بعد چاپ کړه چاپ د کار ته په 1000 روپۍ پورې وللې نو داسې وخت تر شوی دی خو مو هغه خپل میشن چې کوم کوشش و هغه جاري وساته تر نن تاریخ پورې نن الحمدلله هغه خو مشکلات چې کوم په تو باندې تېر شو یو خره ځکه چې دومره شاعرون پیدا شول چې ما پېژنم چې کوم مشکلات په ټیم چې تو ولیدل تو وکتل چا داسې الفاظ د تو د پوره استعمال کړل چې هغه ډم نورعالم
لکه هغه الفاظ ویسا پر ها د تو په زړه شي دي یا تو په سوچ شي دي چې مو ته خلک داسې الفاظ استعمالول ډېر عجیبه الفاظ وي ځنه خو ویلای نه شي لکه د میشه په سوسایټي شي که میش په ایږي نه یا یوه شي میش ته پته نه وي کم سے کم میش ته دومره خو په چار دو چې میش خپل الفاظ داسې نه ادا کوي چې د میش د الفاظ نه چاته نقصان یا چاته تکلیف ورسي نن نورعالم د نیو پیژاني او زه چا خلکه چې چا یادول چې دغه یا داسې الفاظ یې درته استعمالول نامناسب یا نور خلک هېڅوک نه پیژني خو نورعالم خلک پیژني چې نورعالم څوک دی یا تو خپل چې کوم سوچ و کوم میشن د موږ مشره خو لشکې هغه نرمه شوه که نه داسې نه وه لکه چې مخشه سخته وه ډېر سخت هغه ماحول وم داسې ماحول شه مشاعرې کوله چې هغه د برداشت کولی نه شوه خو نن الحمدلله هغه اثر اچېدلی دی کم از کم هغه نتیجه راووته د توسې یو فورم دی خپله ژبه ادبي ټولنه خپله ژبه یا خپله لهجه دا چوره مهمه ده چې خلک ته دا توسې ورسوئ یا په دغه باندې چار وکئ یا دغې دا کامي توسې کله محسوس کړله د میش په وزیرستاني لهجه شي میش په خپله ژبه شي داسې ټکي دي چې د میش د نوي نسل نه ورکیږ لګیا دي چې میش په دا چار وکړو لږ کې دا تجربه د میش سره شیر کا دغې دا حاجي رفعت الله واقعي چې ډېر تکړه سړی دی مطلب د چارې سړی دی دغې یو هغه نادان راوستله او نادان وزیر چې مطلب چې ده سره میلاو شي دا خبره ده وکړه یاره یو داسې ټولنه په چار د جاته خو دا شی نه وه ټولنه مولنه نه وې نور علاقې شوې د خلکو په ټاک شي یا په دغه کښې مروت د دغه ټولنې هوې دغه شاعرون هوي دغه هغه حقه ده خو د میش په غاښ خو ټولنه ډېره مشکله جمع وه که نه ده ویل چې نه دا شی چې جوړ شي بیا هم دا شی هغه جوړ کړم ټولنه هم سره جوړه کړله نوم هم خپله ژبه ورکړم دغه خپلې ژبې بیا خدای شته ډېر اچار وکړله شاعرون یې پیدا کړل راوستل خلکو ته هغه وشول یو پلیټفارم ورته میلاو شي میش ته څه کول دي مخشه څه په کول دي نو هغه شی خلکو سره وهلیدل یو بل مطلب چې زړونه یې تنګ شول چې دا خو خلک دا دی شعر و شاعري دا نه ده چې خلک خالص دا نوست یو مطلب چې موږ ته خلک بد یایي یعنې نور خلک ول د زړور شول دغه شي ته بشکې زړور شول نو موږ خپلې په دغه هغه باندې مشاعرې هم وکړلې پروګرامونه هم وکړل او دا خو شعري دي انشاءالله که د وزیرستان نه تو د شاعري یو سټیپ وخواستی یو مشکلات ته هم برداشت کړل خبرې ده هم برداشت کړې د خلکو د طرفه هم ته څه ګڼې چې دا شاعري چې دو دا چوره ضروري دو د خلکو د پوره یا د معاشرې د اصلاح د پوره دا چوره ضروري دو ډېره ضروري ډېره ځکه چې اوس د میش په غاښ شي په اول یا خبره درته وکړم میش تاریخ د پښتانه خاص کر د میش د قبایل خلک هغه وخت تعلیمي نه وي د میش تاریخ خپل نه دی لیکلی داسې څوک نشته چې د میش د وطن د علاقې تاریخ یې لیکلی وي د میش تاریخ یا انګریز لیکلی دی یا پنجابي لیکلی دی تاسو وي که نه بلکل دغه خبره نو میش ته که میش خپل هغه تاریخ خپل لیکلی وای که هغه شی میش ته جواد شوی اوریجنل وم خپل حالات شو دا پته لګېده چې د میش سره څه شوي دي څه کېږي یا څه وي دا خو میش هغه خلکو کړي د انګریز شه د خپل مفاد پوره څه نه پکښې استعمال کړي دا څه پنجابی شه داسې بل شه دغه مطلب چې د میش تاریخ هغه رنګ نه ده پیش کړی چې کوم وم لکه دا شو دا خبره ده چې ویسه کمیش انګریز وکسي انګریز په دا علاقه روغلی و خو دغه علاقې حصہ نه وه دغسې کمیش پنجاب وکسي د پنجاب په کلچر شي د میش په کلچر شي فرق دی بیا د میش په دغه شی د میش ټرایبل ایریا چې وکسي دغه په کلچر شي ډېر فرق دی د پنجاب خلک د میش آ کلچر پاکې سمدی دی نشي پریزنټ کولی لکه چې څرنګه یو مسجد یو وزیر یا یو ټرایبل چې کوم دی هغه د خپل کلچر پاته وي لکه دا خو ډېره هغه خبره ده ډېره قیمتي خبره ده کوم خلک شعري شو کتابي نه یې ولیکل اوس خو ډېر شیان رول کتابي نو دا کښې چې میش خپل ثقافت هم محفوظ شم د میش خبرې د میش چې کوم کړه وړه وي تقریبا محفوظ کړه ځکه چې خپل سړی خپل په خپل ځون پوهېږي که نه نو د وطن خلک یا د علاقې یا قبایل خلک څه ولیکي هغه خپل پوهېږي د هغې شنه خبر وي نو دا شی بیا یزدي د آینده د نورو درېیمې تاریخ لیکه شي دا ته یو ملګری زبیر یې بولي تقریبا 500 صفحې کتابي لیکلی دی دا یې په اردو شي او چې څومره په د 2001 نه 2021 پورې
صحه شوي دي دا ټول محفوظ کړي دي په خپله سترګې د هغه ځای ته تللی دی نو داسې خلک هغه اوس تعلیم شور شول پوه شول او دا شی محفوظ کړو نو دغه رنګ شاعرونه هم هغه خپل چې کوم الفاظ وي یا ټکي وي یا کوم رسم رواج وي یا دا شیونه چې موږ په کول دا د استعمال کو یا کتابې په شکل شي یا د شعر په شکل شي دي او محفوظ کړل شاته متدار وشایا چې د شاعرونو ته د وسا پرا د حکومت د طرفه یا نور داسې لوکل یا صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت یا لوکل سطح باندې چې داسې سپورټ ملاو شوی دی کنه دای ملاو شوی داسې چل یار شته چې شاعرون د دغه خدمات کوي شاعري په ژبه شي دی لکه دغه ورسته فیملی ها دي ډیر شبا دي ډیر ضرورت دی چې تاسو ته سپورټ ملاو کیږي د حکومت طرفه نشته است ملاو شي ایوه سپره د خي چا غونډه خو یې کنه شای کمشته ملاویدای مش فند وای لکه دا نور تیر کوي دا نور خلک ته د سره کول تایر شپه لکه نه د کروڑونه فند ور سره دا څه د نور سره د خپل ټولنه رجستر شوی دی مش هغه تمشته انر کوي چې خلک رجستر شي ور سره دا څه چت فورم شته چې رجستریشن وی چې شاعرون ور سره رجستر کیږي او باقاعده د شته بعد د پورا فند وی لکه تاسو چې کوشش کړی دی دغه پراوی سره کوشش کوي ان شاء الله دا هم وشي کله سم سره دا شاعر شو خو بیا نشته خو هغه سن شي کنه خلک سفارو درته سن شي واقعي خلک مدد کول ته تکلیفونه یې هغه حل کولای شي لکه وس ډیر داسې شاعرون دي چې دای کتابونه لیکلي دي خو دای سره دومره پیسې نشته چې دای چاپ کو سره د سره غونډه سره دا شاعر سړي خواهشته چې مو شای وته کنه خو نو سره پنځستان یا غربت تایدا حالات ها داسې چې ګډوډ دي نو کچېره می سره د حکومت طرفه دا وای خو بیا مشته دا تکلیف نه ودا شاید یا تاسو کتابونه ارسنی سره چاپ کېدل لای تاسو شاعري علاقې خدمات او جوات دلای خلک نو دا خپل غا محفوظ کړای خو بهرحال کوشش تو کوي دغه ځای ته ورسېږي لکه دا ډیره د افسوس خبره هم ده چې د میژه د قبایلي علاقې کې کوم شاعرون دي دومره محروم پاتې شوي دي چې د دوی د سره د خپل شاعرۍ چې کوم کتابونه دي دغه چاپ کولې فند هم نشته پیسې هم نشته ډېر شاعرون داسې دي چې کتابونه دي خو د دې چاپ کولای نشي ځکه چې حکومتي سطح باندې د دې پورا داسې چې اقدامات نه دي شوي ایوه سپره د دې محروم پاتې شوي دي کیم داسې غاد د دای پزړه شي چې کازه دغه جوی ته لور شو واپس شو د مجوند واپس لور شي زه په دغه لمحه چې کی مادو په دغه شو زدا کول وړه هر دا خو همیشه چې شای تیریږي بیا په ورسته شي په ساړي هارمون کې چې کاش یا کدا سوای کدا دا سوای هغه یو غایا یې څنګه تایر کولا چې دا کار اموا نه غواړم خوندونه درنه نه غواړم دا ځوانه عمر خو تیرېږم نه غواړم خوندونه درنه نه غواړم اس د ځواني خو تیرېږم بالکل خو زه چې وسه چې ټوره تو شاعري دو کمال مسعود د پورا تو شاعري کړی دو کسه دالام د پورا د کړی دو قانون دو دا دره بهترینه دو چې د وسه پرا دا نوای نسل چې دای هدا آغا شاعري آغا د دې ساندره وسه پښاوي خدا کمال دی تو په شاعري شي دغه خو دمره اثر دی زه یا بل خبره طاقت چې کوم د میژه د علاقې موسیقي یا ثقافت او چاله دا شاینه یقین وکړه چې د میژه د سندره خپل د مو ذاتی سندره دغه د افغانستان یا د نور ځایونه دغه طرزونه د میژه نه وړي دا غرنا افغانستان دی بالکل دا د میژه طرز دی د تیجه وزیرستان دی د تیجه وزیرستان دی دا تو شاعري دا د مو دغه دا طرز دلته لای دی نو خپل ما نه دي کنه چې دا می شاید هغه د طرز د دینه راخسته دی تیجه نه غرینا جوړ کړل خو هغه تیجه وزیرستان دی غرینا افغانستان دی نو میشه هغه شته دی ورته ټیلنټ ورته یې دا شاید هغه طاقت شته قوت بالکل چې موږ خلق نقل کوي پټک ساده ده کنه تاسو د شاعرون په داسې ساندره یا په داسې شاعري د هغه خلاف لکه ځکه چې دا شاعري خو کمیج وکسي اکثر په गाड़ी से खाल्क सफर को ड्राइवरों ये वेरूचा भी या सांदरे या पक्ष डेरे दासे नामुनासिब अल्फाज भी नामुनासिब शायरी भी चाका बाचियों और भी पगे बने डेर गलत असर को कशजिने और भी कसाड़ा ये और भी लका दगे दे पूरा चिरे तुसे दासे चा एकदम कड़ाई दाई च दागा तुसे माने कही च दागा बंदो बेन वाला गिजी या दासे शायरी न दु पचार लका तुसे दा शौरा च चुरा यही दागा पूरा हम च दासे एकदमात करी दी چې دا څه شاعري نه دو پچار دا خو د ټول شاعرونه دا بندې
شعري هدي او کوشش هم کوي چې دا خلک مانې شي که نه دا شی ونه شي ځکه چې داسې څه ځای شوي دي په دام بیا هړتالونه یې کړي دي بل یې هغې جلوسونه هم استلي دي چې دا شی دا مانې شي دا به نه کوم یعنې ښه کور نه دی که نه تو لکه یوه خبره وکړله چې سوسایټي یې طرفه د خلک یې طرفه او تو ته ډېر نیګیټیو الفاظ استعمالېدل خروب نامناسب الفاظ استعمالېدل دا قسم خلک ته او ته څه پیغام ورکوي د آخري پښتنه دویتونه هغه خلک ته ځکه چې هغه خلکو ها تور وي خامخا کسي و دي زه خو دا یم چې دا مخکې مې هم دا خبره وکړله چې د میږو چې کوم خپل ماحول دی موږ خو د غیرت په غاښ رستر شوي که نه یو پښتو دو یو غیرت په رسم و رواج هم دي په دا کښې دننه موږ ژوند تېروي که نه نو موږ ته په چار دو چې موږ د دغه نه نه ووځي موږ په هغه کښې چالوي چې کې موږ ته پلور نیکه پرېښي دي ژوند موږ په هغه کښې تېر کړي نو زه یم چې داسې خلک داسې چار به نه کوي ډېره مهرباني تو خپل قیمتي ټایم موږ ته راوکړه ډېرې خوشحالي خبرې ډېرې ګټورې خبرې دې وکړلې موږ ته ډېر خوند وکړي په آخر راشي که ته یو شعر یو بل هم ووایې ځکه چې تو شعري ناټول داسې دي چې د معاشرې اصلاح ورسره کېږي دا یو نظم دی پرغل د دغه عنوان دی رسا چننده بوزه د پرغله د غره لمن ته یی چې رسا چننده بوزه د پرغله و کسلینه پرغله په سر و کسي کښلي کښلي منظرینه د تورې غره لمنې د ناشترې ځنګلینه دیګر چاپېره لور ته رنګینه او شنه فصلینه نمشه و کسلینه رسوي اوسې وطن ته رسا چننده بوزه د پرغله د غره لمن ته پرغال یې چې دا بولي دا د ټولې غرې نه پیر دی د پیر د بلل ځای تر سهار د خپل جاګیر دی قدرت عجیبه جوړ د نورې غرې منځ کښې اسیر دی او سیولي یې کوی نه شي کوهستان او کبنیر دی روسي ډېر عالمینه یې په اوړي کښې دیدن ته رسا چننده بوزه د پرغله د غره لمن ته شاید داسې چیرې د ښځینه په حواله سره د چې شاعري کړې وي که هغه لږ موږ ته ته ووایې نو دا یو غا دی د واک تشتنه د دغه نظم غا دی عنوان دی جار دی د جذبې نه شم جار دی افسانې نه شم و د غره ساده جلکۍ و د غره ساده جلکۍ ته د همه ډاکه یې ته د جرا ډاکه یې ټوله یې حیا حیا ته د عزت ډاکه یې ته نوم و نامیس لرې ته د غره ډاکه یې څومره یې درانه جلکۍ څومره مېړانه یې ته څومره یې درانه جلکۍ زبردست ته د کور ورمنه یې ته د کور څښتنه یې ته نه ده شته پر وپزون ستړې که ستمنه یې تل د یې خندو په خوله ډېره که غمجنه یې آفرین په تو باندې ته یې پښتنه جلکۍ یا آخري شعر دی چې څومره حسینه یې ته څومره شیرینه یې ته یې شهزادګۍ د غره ټوله مینه مینه یې دوس مې په تندي ایسي ته ته همیشه جلکۍ او د غره ساده جلکۍ او د غره ساده جلکۍ دا نظم بیا وویل د ریډیو پاکستان د رسمل خان لکه ډېره خوشحالي شاعري د کړې دو په دغه شی د میږه د علاقې د ښځینه د میږ د وطن د میږ د غره د میږ د بیټیې د میږ د قومې د میږ د روایات اقدار مطلب د تو په شاعري شي یو داسې شای نشته چې هغه د میږ د سوسایټي د معاشرې د اصلاح یا د هغې چې کومه عکاسي وي نه وي دا دوې سټیټوره هم تو شاعري میږ سره پیش کړه په دغه شی نه بیټی پوتې شه نه غار پوتې شه نه قومینه پوتې شول نه نر پوتې شه نه ښځه پوتې شه نه لکه هر شای په هر انګل باندې یوه پیره شاعري که ورته وایي هغه کړې دو دغه وه د میږ سره د وزیرستان بلکې د قبایل یې زه ووایه د میږه د خیبر پښتونخوا یو فخر یو نوم یو نوموړی شاعر نورعالم مسعود هغې د ژوند چې کومه سټرګل دی کوم مشکلات یې برداشت کړي دي کوم قسم دی شاعري میدون ته راووتي او ویسه پر د کوم خدمات سره انجام کړي دي شاعري یې کوم قسم دو هر شای د نن په دغه پودکاسټ چې په دغه انټرویو چې د تاسو مخ ته راوستل امید دی چې دا پروګرام مو تاسو ډېر خوښ شوی وي په بل پروګرام شو میږه داسې بل یو درین ولما کوي د ډېرې د وګونې په هیله مو ته روکه اجازه دی الله په امان